سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او بیا مو خپل سهار زموږ سره آغاز کړی وي او نن بیا په دې په خیر پښتونخوا خپرونه کې یو بل رنګ دی یعنې تاسو معلومه چې په دې ورځ باندې یعنی د نهې یا دا وایي چې د سې شنبې په ورځ باندې موږ تاسو لپاره داسې میلمانه راغواړو چې هغه انټرټینینګ هم وي او هغه موږ او تاسو لپاره چې دی څه ورته وایي چې موټیویشنل هم وي او موږ ته دا احساس هم راکړي چې زموږ په سوسایټي کې چې کوم دي داسې خلک هم شته چې هغوی په خپل لایف کې ډېر اچیومنټس لري نو اچیومنټ زما مقصد دا دی چې ګور یو خو د هغه ژوند دی چې موږ تاسو یې تېروو د خپل ځان دپاره او د ژوند هغه پارټ چې هغه موږ د نورو د ښېګړې دپاره تېروو د خیر ښېګړې دپاره نو هغه بیا چې دی ډېر غوره ژوند او د ژوند ډېره غوره برخه نو لیدونکو تاسو هم په خیر پښتونخوا کې زموږ سره برخه اخیستی شي نه میلمنو غونته کې نه خو تاسو موږ ته په واتساپ باندې دا وخت تاسو زموږ سکرین واتساپ نمبر وښکاري تاسو په هغې باندې زموږ پروګرام کې چې دی نو شاملېدی شي او یا هم تاسو کولی شي چې موږ ته ایمیل راولېږئ هغه ایمیل اډرس به هم تاسو ته ښکارېږي نو لیدونکو زه غواړم چې تاسو لاړ شئ ورکوټې شاندمه والی او بیا پرله پسې چې زموږ کوم میلمانه دي هغه به راځي زموږ دې پروګرام کې او هغې سره موږ خبرې اترې لرو نو چېرته کې ځایمه ځکه چې د ټنګ ټکور برخه چې کومه ده هغه هم پکې شته دی نو د مالو واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر رالئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره یو داسې سندرغاړی ناست دی چې هغه د پاکستان ښار چې موږ ته د رڼاګانو ښار وایو سره هغې څخه راغلی دی او د دې غږ سره تاسو بلدی دي د سحري سره تاسو بلد یې دوی په اواز کې تاسو بېلابېلو ژبو سندرې هم اورېدلي دي او ډېره مینه مو ورکړې ده د ډېر لرې نه د کراچۍ نه راغلی دی ما سره ناست دی تنویر افریدي السلام علیکم او ستړي مشئ وعلیکم السلام ډېره مننه څنګه تاسو ښه صحت ښه دی ډېره مزه کوي کراچۍ کې خو چې ګرمي وي نو چونکې ما هملته څو کاله ژوند کړی دی نو ایټلیسټ هغه هوا چلیږي صحیح ده نو اسلام آباد ګرمۍ تنګ کړی خو نه یې ډېر تنګ کړی ښه صحیح ده سند حیدرآباد هم ډېر زیات ګرم دی نه حیدرآباد خو ډېر هوادار شهر دی که نه لکه د کراچۍ غوندې هوا چلیږي هلته ډېر زیات هوا چلیږي کراچۍ نه هم زیات او شپه چې وي که نه هغه ډېر یخ وي حیدرآباد یخ وي ښه صحیح ده او ستاسو وړوکوالی او پیدایش د حیدرآباد دی حیدرآباد دی ښه صحیح ده نو دا راته وایي چې د حیدرآباد کې ستاسو ماشومتوب تیر شوی دی تاسو ټایم هلته کې تیر کړی دی نو میوزیک سره د ماشومتوب نه مینه وه که څنګه ما حیدرآباد نه میټریک کړی دی که نه پیدایش نه میټریک 16 سال تقریبا او حیدرآباد ریډیو نه ایز ا چایلډ سٹار کار شروع کړی ښه نو ایز ا چایلډ سٹار څنګه تاسو به سنګینګ به هم کوم که نه اینکرینګ به هم کوم اینکرینګ ډفرنٹ اسکرټس او دا میمیکري ډېر ښه دا خو ورکوټۍ خبره دی که نه ښه صحیح ده او بیا سنګینګ ته څنګه سنگنگ ته ما ته نه پته وه چې اصل میں ما ډومین څه دی پښتو د شوبز کې ایکټینګ کې زه ښه نه یم دومره او کمپیرینګ کې سکرپټینګ کې زه ډېر مزهدار یم سکرپټینګ کې او ما یو سسټر دی که نه فرا افریدي هغه ماته ویل چې ستا آواز ډېره مزهدار دی ته سنګینګ کې ټرای وکړه زه بیا سنگینګ کې بګننګ کړی دی ټریننګ استاد ذوالفقار و یو هلته هغې نه هارمونیم او طبله بیسک ایجوکیشن واخلو او هغې نه پاس بیا سیکنډ سپیل کې مسعود خان صاحب او بیا استاد نثار بزمي صاحب ډېره غټ فلم کمپوزر جی هغې سره ډېر وخت مې تیر کړو تقریبا 14 کال ډېر ټایم دی میډم نور جهاں ریکارډینګ هم اسسٹ کړی و بزمي صاحب سره فلمونه سندرې هم اسسٹ کړی و 90s کې ښه صحیح ده نو دا راته وایي چې بیا دومره لوی خلکو سره ستاسو زده کړه او د هغې نه پس بیا تاسو میوزیک ته رالی جی فل ټایم میوزیک تاسو رالی صحیح ده نو میوزیک کې دا راته وایي چې ستاسو څنګه میوزیک په خپله خوښ دی غزل هم خوښ دی
او کنه مست سندرې خوښې دي؟ ما ته بیسیکلی زه میلډي ډیره خوا غواړم. ښه که پاپي که فوکي که غزلي میلډي زه ډیره خوا مزیدار سټرونګ میلډي غواړم. صحیح. او ایسټرن ما ډومین چې دی کنه دی کې هغه دی میلډي ایسټرن پاپ لکه فلم میوزیک. ما میلډي میکینګ اصل کې زه میلډي میکینګ ازدا کړو استاد دی سربزمی صاحب. ها نو دا راته وایي چې تاسو د خوښې سندرغاړي څوک یا هغه وخت کې چې تاسو به میوزیک اورېدو چا انسپایر کړي وي هغه ټایم چې به راتلی اوس څوک اورئ؟ محمد رفیع صاحب، مهدی اسد صاحب، میڈم نور جہاں. میڈم نور جہاں او مهدی حسن صاحب سره خو ما ټایم تیر کړی دی. او پښتو کې خیال محمد صاحب، بس خیال محمد صاحب خو آئیکن دی. بالکل بالکل پښتو غزل بادشاہ ورته وایي. ښه دا راته وایي چې ستاسو میوزیک تاسو چې د میډم نور جهان خبره وکړه او لیجنډري مهدی حسن صاحب، نو داسې په هغې دواړو کې خو خدای پاک یو مقام ورکړو خو د هغې اوازونه د کمال. صحیح ده؟ داسې څو د هغې پرسنل کې چې هغه تاسو په نورو سندرغاړو کې نه دي کتلي د دواړو، څو هغه داسې یا زمونږ په نورو سندرغاړو کې نشته داسې به ووایو؟ نه داسې نه دی که نه، دا خو هر پھول خپل خوشبو دی که نه، او هر کلر چې دی که نه خپل یو مزه دی پکې. او داسې سنګر هم دی. دا دوه درې سنګر چې دی که نه دا ایکسکلوسیو دی، ویری ایکسکلوسیو. دا خو یو خدای پاک تحفه دی مین کائنډ دپاره. لکه داسې تپوس مې ځکه وکړو چې لکه دی د آواز و ځکه زموږ خو اوس ډېر سندرغاړي دي، اوس خو سم ډېر سندرغاړي راغلي دي هلکان چې نه کېږه نه، خو هغسې اوازونه یا هغه لیول کې نه رسیږي. نو د هغې وجه سره آیا د دوی هغسې تیاري نشته، دوی سیریس نه دي؟ د دې پوینټ اف ویو سره ما تپوس. ها دې کې دا خبره دی که نه چې سنګرز خو ډېر دي، اوس هم ډېر دي، اوس هم مهدی حسن شته دی، اوس هم نور جهاں شته دی، پلیټ فارم نشته. یو خو دا دی چې سنګر نیچرل دی، محنت نه کوي. دې کې خو مهدی حسن چې دی که نه هغه 15 घंटे ریاض، 16 घंटे ریاض دی 24 घंटे کې. میڈم نور جہاں 16 घंटे 14 घंटे ډیلی ریاض کړیو. نو اوس ماته توخایا چې څوک ریاض کوي دومره 2 घंटे ریاض هم نه کوي څوک. محنت نشته، محنت نه کوي. دا خو بس کمپیوټر راغو آواز جوړېدل شروع، ټیونر دی، آواز ټیون شي او بس یو لاین ویا هغه د کټ پیسټ کیږي بیا. خو آرګینک سنگرز دی که نه، مهدی حسن صاحب، نور جهان صاحبہ، دا خو آرګینک بالکل نباتاتی عمل نه دا سنگر تیار شوی. صحیح په صحیح معنو کې چې موږ چاته وایو. ښه اورېدي صاحب دا راته وایي چې په سند کې افریدیان څنګه ستاسو فیملی شپ شوی و؟ دا څنګه دا؟ نه پلار مې ریلوے کې و که نه، او داسې پوسټینګ موسټینګ کېدلو بس حیدرآباد کې. او بیا مونږ هلته 16-17 کال هلته تیر کړو او بیا کراچي لا پوسټینګ سره بس ریل پټلۍ سره تاسو روان وئ. ښه دا راته وایي چې واده م کړي څو ماشومان هم دي؟ دا خو ما چې میریټل هسټري دی که نه هغه ډېر کمپلیکیټډ دی او بیا هم خیر دی تفصیل کې نه ځم. ماشاءالله شپږ ماشومان دي ماشاءالله، او سوي چې 3 وکټ نقصان کې 3 وکټ نقصان کې. ښه نو دا راته وایي چې لو میرج مو کو ارینج؟ हमेशा लव मैरिज. हमेशा लव मैरिज मतलब دا دی چې عاشق مزاج هم یې؟ خو فنکار نه دی چې عاشق مزاج نه. نو دا راته وایي چې خلک وایي چې لو میرج نه دی پکار، ځینې خلک وایي چې ارینج میرج پکار دی. نو ستا خو ماشاءالله ایکسپیرینس دی، نو ته موږ ته اوس وایي چې میرج کې لو خو ډېره ضروري دی چې هغه انډرسټینډینګ وي. یس دا یو اجنبي سړی سره ته څومره وخت څنګه گزاره کوي؟ صحیح صحیح صحیح. अंडरस्टैंडिंग को लाजमी थी ना। बिल्कुल। और जान पहचान कम से कम
لږ ټایم خو پکار دی یو بل پیژنې چې آیا موږ دې سره پوره نور ژوند تیرولې شو که نه شو تیرولې یو اجنبي سړی سره څومره تیرې صحیح اوکې اوس غواړم تاسو په خپله خوښه موږ ته یو څه ورته ګنګنا دین تھوڑا سا یو دوا لاین د خیال محمد صاحب سندره ها چرته به ولاړه تور سترګې سره لاسونه لیلا بیا دې مازدیګر کړو ولا بیا دې مازدیګر کړو ولا چرته به ولاړه تور سترګې سره لاسونه لیلا بیا دې مازدیګر کړو ولا بیا دې مازدیګر کړو ولا زچ قسمت لا فکر وکړم زچ قسمت لا فکر وکړم ورکوټ مړوي چې مې نه لیدې غمونه الله بیا دې مازدیګر کړو ولا بیا دې مازدیګر کړو ولا ډیر خوند او دی خوندور غږ سره ستاسو نوی ویډیو هم را روانه ده بلکې نن په دې پروګرام کې به موږ لیدونکو ته ښیو نو که ستاسو خوښ چې په شریک یې وګورو ځکه دا ویډیو د دې چې تنویر افریدي کوم سانګ دا هم پښتو ون فرست ټایم تاسو لګیا ګوري نو زم ډېر ایکسایټډ یم راځئ چې وګورو بیا په دې ویډیو باندې خبرې کوو صحیح ده ऐ नसीमा यार लवर्षा बरता वाया में सलाम ऐ नसीमा यार लवर्षा बरता वाया में सलाम सहरवी कमा खाओ ए नसीमा यार लवर्षा वरदा वाया में सलाम ها نو د پښتو سانګ د دې سانګ باره کې لګ راته وای دا چا لیکلی دی کمپوز د چا دی کمپوزیشن خو تنویر افریدي دی ښه او لیکلی چې دی که نه ډېر پیژنګلو نوم دی تنویر افریدي تاسو پیژنئ ښه پښتو کې شاید دومره نشته او دا شاعري چې دی که نه دا والد صاحب مې لیکلی دی ها تاسو والد صاحب اسکر افریدي صاحب او ریکارډینګ هم چونکې اسلام آباد ته راغی نو ماته ښایي دا د ماته مري سایډ ښکاري که نه دا دی نتیه گلی نتیه گلی سایډ دی ښه ښه ډېر ښه ډېر ښه ښه میوزیک ستاسو ظاهره خبره د ایکسپیرینس دومره دی ستاسو ټایم دومره ورکړی دی نو ډېر خوندور دی دې کې ما یو چینج دا دی چې شاعري کمپوز آواز دې باندې تاسو کار کړی دی جی بالکل رومانټیک او سلو سانګ دی که نه خو میلډي ډېره ښه ده اصل کې ما خپل کوشش کړی وکړم چې پښتو میوزیک کې لږ چینج راولي ښه 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 او ځکه ډېره وخت ما سوچ کړی وکړم چې دا څنګه به کېږي کیونکه ما نه خیال محمد نه یریږي خیال محمد رفیق شنباری صاحب چې دی که نه هغه داسې کار کړی دی که نه پښتو میوزیک کې چې هغه یری نه شي څوک یې نشي هیرولی که نه هغه همیشه دپاره دی بالکل همیشه دپاره دی او هغه کې یو نوه ژانرا چې دی که نه او ډېره مشکل وه ما ته 15-16 کال وشو چې پښتو میوزیک کې زه میلډي جوړوم او ډیلیټ کوم
आके बिया ख्याल साहब और दारफीक शनवारी साहब पके रागल मेलोडी के इंस्पिरेशन नुमाया शो कना सही बिया मा ब्रेक हो पख्तो म्यूजिक कार ओके मावेल चे बस लग ब्रेक माला रखा और पिंजो शपक काल बाद बिया दा से यो मेलोडी जोड़ शो कना और नवा जॉनरा चे दी कना अगर रागल इनसाइड के सही और बिया यो दा दे और पिंजो संदरा नोरम जोड़ करे दी ډیر زبردست نه دا به د پښتو موسیقي یقینا ډیر ښایسته یو اضافه وي تاسو وختي خبر وکړه چې لکه مهدي حسن صاحب 14 غنټې او داسې میډم نورجان بددي به ریاض کولو نو ریاض کول سندرغاړي ته ډیر امپورټنت دی او د ریاض کول سره په आवाज کې څه چینج راځي आवाज خو یو قدرت تحفه دی کنه خو یو بورن ټیلنٹ دی صحیح ده او گائکی چې دی کنه او आवाज के वाइब्रेशन कंट्रोल और सुर चे दी कना आगा कायम संगा कीगी दा डेरा मेहनत वाड़ी नो रियाज सर पे आवाज किसे बदलूं रहा सा असर दे रियाज पे आवाज बांधे दखो इस्तासो सांस इस ब्रीदिंग दे पारा और संदरा के चे एक्सप्रेशन दी और मुर्की तान गमक तान छूट तान सपाट तान दा तान किस्मुना दी कना और दा रियाज वाड़ी हाँ वाइब्रेशन कंट्रोल सुर चे दी कना डायरेक्ट पर निशाने बंदे वो लगी दा रियाज दे او دا بیا ریاض کول سره دا امپروف کیږي دا امپروف کیږي او دا پرفیکٹ کیږي او دا مینټین کیږي مینټین کول دے پارم دا ډیره ضروری دی ها صحیح टेक ऑफ नोट लैंडिंग नोट سسټین نوٹ او مای ګاډ دا خو ډیر کار دی پورا ډیر کار دی کنه نو دا هغه وجه ده چې لیک ډیر سندرغاړي چې دی هغه راشي او بیا لاړ شي بیا پته ونه لګي او بیا د کې راګونه دي ډیفرنٹ درباری بھیروی پہاڑی آسابری توڑی ملتانی او دام از دا قبل ضروری دی کنا ماحول سرا دا میلڈی چې دی کنا هغه مرج کیږي کنا دا سه صحیح دام یو ایجوکیشن دی چې دا پکار دی چې خلک زګي څوک چې باقاعده غواړي چې سنگر جوړ شنو دا هغه سيزونه دي چې پکار دی هغه زکړو کې دا غي ضروری دی ښه دا راته وایي چې تاسو د خوړلو خوراک هم څه خوښتي پښتونیم غوښه ډېره غوښه تکا کڑھائی نمکین روشت واه ها صحیح ده نو صرف خوړلې شي کنه د پخولم درځي کوکینګ بالکل کوکینګ درځي یس ها زه خو ډېره زبردست کڑھائی کاریګر یم او کڑھائی ډېره زبردست جوړوم او پلاو بریانی واو ډېر سالن مرن هر شی جوړوم ډېر مزه ها دا راته وایي چې ستاسو د پاره کومه داسې وایي چې تاسو ک اکټینګ تاسو وی چې ما ول میمیکری کو لګنه نو که تاسو مونږ وایي چې تاسو هغه وخت کوم میمیکری کوله د چا و کاغه لګ مونږ ته وایي نه دی بالکل یاد ته نه دی یاد خو څنګه میمیکری هم څنګه کوله د چا کوم آرټیست هم کوله څنګه او هغه ټایم کې دا کلیاں پروګرام انکل سرگم هیگا میگا دا او بس هغه یو ټایم نو په ټي وي کې هم اکټینګ کړی دی کنه بس هغه ډیر کم او بس او د لیکلو دغه تکرار لیکلو خو ډیر ډرامه هم لیکلې دي او کمرشل هم لیکلې دي بیسیکلی یو پروفیشن में दिखा ना अगर कॉपी राइटर कॉन्सेप्ट राइटर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जी आके मां ढेर कार कड़ी थी اوس پورې هغه سره لګ وابستګی نکل کړي ها صحیح ده نو تاسو ویل چې زما چې یو ټالنت دی نو اکټینګ او میمیکری خو تاسو او هوسټینګ څنګه هغه مومنټس کې هوسټینګ لایو شوز کې دیټس اٹ ها صحیح ده لایو سټیج شوز چې کوم وی ها صحیح ده او لیکلو سم کوي تاسو لیکلو خو دا کانسپټ دی کنه اشتهار کانسپټ ایڈورټایزینګ او series TV series morning shows or this kind of scripting تاسو لیکل دي ها اوس کا دا تمچ تاسو په اخیره کې زموږ چې کوم نوی کول والا ځوانان دي یا سینګرز دي ځکه تاسو زموږ لیجند سره ناسا پاس او ټایم تیر کړو اوس دا کړه شوی دا اوس دا یو لاټ ته چې اوس د میو ترازین او تاسو هغه ته مشوره یا نصیحت وسی نصیحت دي کنه
اوس خو میوزیک ایجوکیشن دومره مشکل نه دی څنګه چې مونږ وخت کې مشکل و اوس خو تا ته پکار دی چې زه راگ پیلو اسټډي کوم راگ پیلو بس گوگل کې ولیکا راگ پیلو راځي کیو لیکو راځي مونږ خو ډېر مهنت کړی دی یو راگ پسې استادان پسې ګرځېدلی دومره دور دور صحیح او بیا هغه منت سماجت او خدمتونه او نظرانه او داسې چې لکه هغه ایکسپټ کو تاسو وښیږه نه بالکل یو راگ دی پاره یو اسکیل دی پاره صحیح دا نه چې دا پخواني استادانو به ولې نه ښودل یا هغې سخت ولي و یا هغې به څوک قبلول ول نه دا کار چې دی که نه څوک دا کار خدمت نه غواړي که نه خدمت نه واخلي که نه هغه بیا قدر کوي او خدمت نه بغیر قدر نه کیږي دا خو بالکل پرایسلیس شی دی کنه صحیح لکه داسې لکه خدمت هغې به دې دپاره کو چې دوی سره سبا قدر یې چې دا دوی څونه مشکل سره حاصل کړی دی مونږ استاد صاحب کو نه نثار بزمي صاحب هغه رهایشګاه مونږ کور نه 30 کلومیټر دور ہو نارتھ نظم آباد کې او زه اوسېدم هلته کینټ ریلوے سټیشن باندې او زه هارمونیم سره ټریول کوم او بیا هغه زوی وی چې آرام کوي تاسو چھٹی دی جا واپس صحیح او درې هفته کې درې کلاس کې داسې هغه ازمایش وایو چې ګوري چې دوی ټولرنس لیول او دې کار سره څونه سیریس دي چې منځ کې خو به نه تښتي که نه بالکل ډېره زیاته مننه چې راغلئ ډېر خوندور ګپ شپ تاسو سره ولګېدو اوس به اخره کې ستاسو سونګ هم اورو او زه ډېره خوشحاله شوم چې ډېره موده پس ما تاسو وکتل ما خیال لاس موږ پی ټي وي اسلام آباد کې لیدل کتل شوي نو ډېره خوشحاله یم چې تاسو د پښتو ښایسته میلډي او سونګ سره راغلئ ډېره زیاته مننه تھینک یو ډېره مننه او لیدونکو اوس به د تنویر افریدي په ښو غږ کې موږ سندره هم اورو همداسې دا سیګمنټ پای ته رسیږي او بیا به د سونګ نه پس دمې لځو صحیح ده زپدرس جهان کے یارا ستاد مینے طلبگاریم زپدرس جهان کے یارا ستاد مینے طلبگاریم تزما د غاړې هارې او دستا غاړې هاریم زپدرس جهان کې یارا ستا د مینې طلبګار یم स्पोग में गर्जी स्टाल टुन के नोर डूबेगी नोर राखीजी स्पोग में गर्जी स्टाल टुन के नोर डूबेगी नोर राखीजी तहुमदा ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو کوم ځای کې چې موږ دا کوشش وی چې په خپرونه کې داسې میلمانه پکار دي چې هغه موږ موټیویټ کړي تاسو موټیویټ کړي او داسې میلمانه چې هغه د موټیویټ کول سره چې موږ تاسو موټیویټ هغې ته اپریسیشن هم پکار دی ځکه چې هغې د خپل ژوند یو ډېر قیمتي وخت هغه کارونه خو موږ ټول د خپل ژوند کوو خو هغه کارونه چې په هغې باندې
قوم وطن او ټولنه فخر وکړي او هغه پې وپېژنل شي نو هغسې خلک اپریشیټ کول پکار دي هغې سره خبرې کول پکار دي ما سره همداسې یو ډېر لوی شخصیت چې کوم دی هغه د آرکیټیکټ دا وخت په خپرونه کې موجود دی جهانګیر خان شیرپاو ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو خیر؟ مهرباني خدای پاک فضل دی. شیرپاو صاحب نوم چې واورېدو نو موږ دا وایو چې شیرپاو صاحب خو به شیرپاو کې وخت تېر کړي او بیا مې به زیات د پېښور کې خو نه که نه هغوی خو د پېښور نه والې تر لاهور نه اسلام آباد او بیا ترکیې او بیا شیکاګو نو یو ډېر لوی سفر دی خو زه به ستاسو د ماشومتوب نه را شروع کړم چې ستاسو وړکوالی چې دی هغه په کوم ځای کې تېر شوی دی او سکولینګ مې انیشلي کوم ځای کې شوی؟ پیدایش خو زما پېښور کې شوی دی. زما والد صاحب هغه وخت کې پوسټډ و الکټریکل انجینیر و هغه پوسټډ و پېښور کې. بیا هغې نه پس موږ لاړو هغه وابډا هاوس لاهور ته شفټ شو. نو لاهور کې سینټ انتنیز کې ما سبق ووی جي مخکینی 15 کلاسه او یو ښه وخت و هغلته یو هغه خاریه چې وه ډېر فرق خاریه وه او لاهور هغه وخت پېښور نه لاهور اف کورس او جی او زه اسم وایم چې اوسنی لاهور او هغه وخت لاهور کې ډېر زیات فرق دی ځکه چې زه خلکو ته همیشه دا خبره کوم اباوت اربنزم چې which is a very favorite subject of mine. هغې کې دا دی چې مونږ چې واړه نو کلاس 1 through 5 به څومره ماشوم تکړه دي دغه کې نو زما یاد دی چې زما یو بل ملګری به چې کله بس ګاډی ماډی څوک زموږ د پکول لپاره به څوک رانغی نو مونږ به بستې اوچتې کړې او وابډا هاوس ته به مونږ یو ځای پیدا نو زه دا خبره کوم چې نن سبا دا مال روډ کراس کول هغه ځای کې زما خیال مشرانو ته باندې ګران دی او هغه زمانه کې چې دوه ماشومانو به دا خپل بستې نیولې او ټول دغه سره دا به کو نو زه دې سیز متعلق سوچ کوم چې دا خاریه ډېر فرق خاریه وه هغه وخت کې زموږ لایف سټایل هم فرق و زموږ طریقې هم فرق وې پوره پاکستان کې او اوس اوسنی چې کوم خاریه دي هغې کې دننه موږ هغه شی یو سنس اف لاس دی چې کوم موږ نشو کولی. صحیح. ماشومتوب کې شفت شوې د پېښور نه لاهور پېښور د لاهور په اټماسفیر او خلکو دغه کې ډېر فرق دی. ډېر زیات. صحیح ده. نو هلته ایډجسټ وئ چې څنګه تاسو هلته ایډجسټ وئ نو هغې نه په اسلام آباد ته راغئ نو اسلام آباد بیا د لاهور نه چې دی نو چینج دی ځکه چې اسلام آباد خو بالکل زنده دلوں کا شهر لاهور او اسلام آباد چې دی نو هغه لږ داسې خاموش غونډه کې دی. اسلام آباد جی فارمیټیو ایئرز کې ډېر بالکل بګیننګ و د اسلام آباد هغه زمانه اسلام آباد داسې و چې که تاسو په تیز سپیډ کې تللی نو 15 منټه که تاسو توجه نه کړئ نو اسلام آباد به تېر شو بالکل داسې اسلام آباد لکه هغه ډېر فرق وخت و جی د ټرافیک وغیره سیزونه ټول څه اوس خو دومره ایکسپینډ شو اسلام آباد چې زی نو اسلام آباد دی اسلام آباد دی. دا خبره ستاسو ټیک ده جی. نو اسلام آباد جو خاریه ده چې زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ پاکستان کې یو انټرنیشنل پروډکټ دی هغه اسلام آباد دی او خاریه ده ډېر خلک دې نه خبر نه دي چې اسلام آباد متعلق اسلام آباد واحد لینیر سټي ده پوره دنیا کې لینیر سټي چې یو لینیر فارم باندې جوړه ده ایسټ ټو ویسټ ګرو کوي او ډېر خلکو په دې آرکیټیکټس په دې باندې خبرې کړې دي خو ایکچوال خاریه داسې ډېرې کمې جوړې شوې دي او اسلام آباد ډېره کامیاب خاریه ده. او تاسو والد سے پدې کې چې کوم نه تاسو هغه خو الکټریکل انجینیر هغه د دې الکټریکل چې کوم انډرګراوند سیستم هغه کړو هغه ته پریزیدنت صاحب نه پراید اف پرفارمنس په وجه ملو شو ماشاءالله. ډېر ښه. اوس راځم تاسو د ماشومتوب کې دومره بریلیانټ او برایټ دغه سټوډنټ وای تاسو کنه زما جی څنګه زه په دې باندې کله کله سوچ کوم چې زما چې ژوند کې کوم ډېر اعلی څیزونه شوي دي نو هغه الله تعالی مهرباني ده پکې ډېر خو دویم خبره پکې دا چې زما والدین چې کنه جی مور پلار مې هغوی ښه سکولونو کې ښه دغه کې مواقع راکړل موږ نو هغې نه پس د ایجوکیشن دپاره نو زموږ خو هم ماشومان سکولونو کې هم داخل کړي او ټیوشن هم ورته ونیسي خو نه جی دا خو یو سوچ دی خو موږ چې واړه وو تعلیم او تربیت متعلق به خبره کوله اوس تعلیم هم نشته جی تربیت هم نشته. تربیت کور کې خلک پرېږدي چې دا به سکول کې وشي او سکول والے پیچ چې دا به کور کې وشي او بیا اخر کې د دواړه نه هغه جی ټول په دغه باندې کېږي هغه انټرنیټ باندې کېږي جی تعلیم در مشو انټرنیټ باندې نو کلچر بس دغه شي جی هغه باندې موږ خو
یو جنریشن چې کوم اوس موږ روان یو او ماشاءالله تاسو هم ینګ یې تاسو هم دغه کې خو چې اوس واړه دي کم دا وی یو بالکل فرق جنریشن به دا وی فرق سوچ به دي دا وی یو انټرنیشنل بل شان دي سوچ ته چې هغه کې زمونږ ځوانان که زدا سی وایم چې پمنډ کې دي ډیر زیات هری کې دي ډیر زیات جی دا زما یو مرګرو he was working for me in my office and then later on became a very good friend او هغه پښتنو کې جی if I must mention somebody who in urbanism made a name for himself نو هغه ډاکټر احمد زیب مسعود دی جی هغه زما به همیشه هغه ته چې تا ما سجلتی ده نو هغه به نه جی بس زازر کول دي نو ما په دې سیس کې سوچ کو چې ژوند خو یو سټیج باندې تیریږي دغه کې خلک وایي کنه چې جاپانیان وایي چې تاسو دغه کې د امریکایان وایي چې به ایکسرسایز وکړه فلانه وکړه فلانه وکړه دا وکړه ډېر فټ خو پاتې کېدل سیزونه ډېر زر کول دي ډېر زیات کول دي نو جاپانیان وایي چې یو انجن دغه ما تاسو زیات زور واچوي نو هغه شي لکه شاته په خلاره وکړي صحیح نو دا دې چې لکه تاسو دا کنه چې د ژوند خپل یو ټایم دی یو سپیډ دی دا غي خپل کنه کو دا غي نه زیات نه لکه هر یو کار چې موږ کوو هغه خپل یو ټایم ولي ضرورت نه زیات جلته خو چې ما چانو واغښت هغه ډیر اعلی مقام په دوره سره دی هغه خو دغه هډ دی دغه مشر د سسټینیبিলিټي کې او دغه کې لوون کې بلجیم د ترکی راته وایي چې ترکی ته از سټوډنټ لاړ یا ترکی کې جی زما ترکی ته تلل داسو شو چې دلته حسن عبدال نما چې کوم دغه کوم زموږه ټاپ 100 پوزیشنز راغلي جی حسن عبدال خو میرټ خو اني میرټ نو چې لاړم ما جی زما ته آرکیټیکچر کول دی والد صاحب په مخ کې هغه ممکنه به راکول چې هغه کارونه شو بیا به چې دغه د تلګو او چابړي به تلګو هغه وخت دمکانې وي هغه وخت مشرانو داسې خبرې وکړه او موږ به ډېر سیریسلی دا خبرې اغشته ځکه چې موږ به چې دا به څنګه کیږي نو هغه نه چې موږ جی دغه چې رزلټ راغی خو دغه شو هغه کافي هریان شو د پټ رزلټ راغی نو بیا جی ما وته چې زه آرکیټیکچر کوم هغه تش یو سیټو جی د آرکیټیکچر دلته آرکیټیکچر سکولز نو په نارث کې نارث اف لاهور سکول نه نو د آرکیټیکچر دغه ما ډیر زیات کار وروسته بیا کړی دی خو چې ما ته کله پروفیشنلی موقع ملو شو خو هغه وخت کې جی بالکل نو زمونږ یو سیټو جی دلته هغه فرنټیر سایډ نه او د دې رزلټ مخکې وروته نو وی هغه خو تاسو هاي فرست ډیویژن نه کنه یو لو سیکنډ ډیویژن لور کاغه سیټ نو ما ته چا اډوایس کړ چې ته دا چیلنج کې نو دا نه به هغه سکول ته لاړ شي نه به تر ورسېلته نو خیر دې دا خبره پرې ده د دې به بل طریقه وکړو نو دوی چې هغه کو چې به ریکوست هغه تو کې هغه دا ټول خبره روانه وي په دې کې چې زما مور پلار مرګریو جی هغه بچی سبق وې پټه کې په میټو کې نو وی او کاغذ ما ته رولېګا ملاقات شو وی سره یو ځل نو وی کاغذ ما ته رولېګا ما ته وی چې دا کدا فیل کې بس خپل رزلټ وسره ولګي نو دلته وجي ډومسایل او سو بالکل ما یار ما خو بالکل سبق هم سم ویل دي هر څه مې خو نمبر یې ما غستې دي او هغه نه پاسه ماته رزلټ ماته دغه نه جی میرټ باندې نه تاسو ته په دغه سیټ باندې ملایي بیکاز ډومسایل یو سیټ اوکې دا شی ډیر غلط شی دی دغه چې زموږ د پروینشل سیستم دی کنه زموږ وطن یو پکار دی هغه کې دا زموږ ډیر سونه تاسو اسلام آباد وګورئ د دې باندې برستو خبرو کو صحیح ده د اسلام آباد فیوچر ډیولپمنٹ کې ټولو نه غټ امپیډمنټ هم دغه دی چې اسلام آباد 1 یونټ کې جوړ شو او اوس نیم اسلام آباد په پښتونخوا کې دی او نیم په دغه کې دی پنجاب کې دی او بلا خلکو پکې لاس دی کنه دغه شي نشي سمې دی نو بیا تاسو فارم فیل کوم ترکی ته ولګو فارم فیل کوم نو هغه وخت کې بجی یو ډیر مزیدار اکټیویټي وشو چې وی هغه ځان جواب چې راغی نو وی چې RCD or Organization of Regional Cooperation for Development. This was Turkey, Iran and Pakistan. Okay. دا یو داسې organization کې نن به ورلد پاور موږ دي کدا نن دوباره شروع شو دا نو دا خو موږ دغه وخت تقریبا د دې لاست کال یو نیمو نو هغه ماته ویلي چې پنځیش موږ کسان غشتي دي او کې دا نستا 15 نمبر راغلی دی او کته دا کې نو وی offer you a scholarship ماشاءالله هغه دې ځنه یا داخله نه کېده سکالرشپ ډیر ښه نو ما والد صاحب ته کته زما خو بارتل سوچ نه کړي چې انډرګریډ لپاره به بارت اوس خدا معاملې ډیر عام شو بالکل هغه وخت نو ما ته کتل چې دا بسنګ چل کیږي نو هغه ما ته وی چې ته تاسو کا موږ معلومات وکړ
دلته بلګرامي صاحب د آرکیټیکچر مشر و دلته کراچۍ کې او وینم تپوس کو هغه دا داسې دی لکه کراچۍ کې سبق وی او پیښور کې اوسېږي نو د ټیکټ خرڅ پته لږ زیات دی نه بس هغه کې د خدا اټس ا ویری ګډ آیډیا ټیک دی او بس بیا لاړې د خیر سره لاړم جی هلته او یو کال مې هلته سبق وی هغې کې دا سیریز اف اکسیډنټس تاسو ته وایم جی ژوند څنګه بدلیږي هلته جی زما یو ډېر فیورټ ټیچرز وو زه په وی کلاس کې آی واز ډوینګ ویل سرین ډنل بلګي ډنل ښځه خاوند وو او وی امریکې کې سبق پرنسټن کې ویلی و هغه هلته یې خولی و بیا وی راغلی و ټرکي ته میټو ته دغه سبق خولو دپاره نو هغوی ما ته سجیسټ کړه چې دا یو شوډ ته خو کور ناسم لرې نو وای ډونټ یو ټرای فار د یوس ما یې ماسټرز لکه لاړم دغه کې که والد صاحب سره پیسې وې نو دغه کې بس دې دا ما دوی تاسې ذکر وکړ نو هغه ما ته وایي که هغه ښه سکولین ته وګوره زه به څه ګزاره وکړم څه چل به رسو هغه جي ټیچر چې دی هغوی زما ژوند بدل کړ هغوی ما ته وایي چې که ته اپلای کړې ته یو سکول ته به کوې هغه سکول دی IIT ایلینوی انسټیټیوټ اف ټیکنالوجي په شیکاګو کې او هغه سکول دی چې کوم ځای نه د ماډرن موومنټ شروع شو آرکیټیکچر کې او پلانینګ کې نو هلته نه د جرمني نه چې میس وینډر رو ون اف د ټاپ ماسټرز ان د ورلډ آرکیټیکچر هغه راغلی و جي هلته او دے یوز ټو ریفر ټو اټ ایز د نیو با هاوس ان شیکاګو ځکه با هاوس موومنټ نه هغه راغلی و جرمني نه هغه ناتسیز نه تښتېدلو دا ټول خلک چې رالل نو دوی هلته دا سکول شروع کړ هلته نه ما ته موقع میلاو شو هلته سبق ویلو جي صحیح ستاسو دا کارډ ما سره دی او کله چې تاسو ما لکونو تاسو ویلې چې دا اعزاز صرف تاسو ته حاصل دی زه غواړم چې دا زموږ د لیدونکو سره هم شیر کړئ زمونږ جي زه چې دلته ما پریکټس شروع کړو نو ډېر سیزونو کې انوالو خو خلک خبر وو چې دی ایجوکیشن کې ډېر انټرسټډ دی نو ما سره جي ټولو نه مخکې چې کوم دغه شو سهیل نقوي زما کلاس فیلو جي حسن ابدال والا هغه HEC کې هغه یو ځل ذکر کړو چې بھئی دا تاسو نور موږ دغه سره چې خبرې کوو پروفیشن سره نو تاسو د پروفیشن سره چې کوو نو زموږ وی نیډ سمبډي چې هغوی سره انټریکشن زموږ وکړي نو سم هاو زموږ مشر هغه وخت کې دغه شهاب غني خان کراچۍ کې نو هغه سجیسټ کړ چې بھئی ته که څه ټایم ورکولی شي نو سهیل ما ته وایي چې تا همیشه شکایت کړی چې دا شی خراب دی دا شی خراب دی نو ما تقریبا 11-12 13 کال دا کې وکړ چې بالکل اټ واز ا لیبر اف لو چې آی یوز ټو ګیو مای ټایم او سکولونو سره چې به د دوی دغه وکړو د اکریډیشن ایشوز او دې کې زه انوالو شوم نو هغې کې دننه ما ته موقع میلاو شو چې دی خو زموږ سکولونه چې کوم دي هغوی طرف ته څه کار کول دغه چې به دی خو سکولونه دغه شي او بل طرف ته چې کراچۍ کې یو سکول داسې و چې کراچۍ نه بهر جام شورو چې هغوی ته به ما وایي چې دا چې کوم ویک سکولز لږ شانتي وو نو هغوی په کار و چې هغوی ته مواقع ښه میلاو شي که نه دي چې هغې باندې زیات ټایم او توجه ورکړی شي to connect with other schools and هغه شانتي موږ سنس اکټیویټي وکړو دې باندې موږ ډېر کوشش وکړو نو پیښور کې سیکوس سره هلته د جامشورو کې سره په دې باندې موږ کافي کار وکړو او بیا دوی ما ته وایي چې ته خو دې څیزونو کې دومره انټرسټډ نو they wanted me to get involved in the ما چې زما پالیټکس اړو چې ته ژوند کې شوق نه پاتې شوی بالکل دومره جوخ نه مې کتلی چې بالکل شوق نشته بل چې کوم کار کوم هغې شوق مې شته صحیح دا کې تاسو ته دا ایکسپلین کول ضرورت نشته نن سبا چې حالات ګورئ دغه بالکل سړی وایي چې چې دې نه لرې نو ښه ده نه جي هغه والټه کول پکې یو بل سره خلکو ټالرنس چې یو شی و که نه جي هغه ختم شو which is a good part of our culture tolerance شو نو اوس دا شو چې دی نه هغه ایجوکیشن وغیره نه چې زه شروع شم نو هغې نه پس دلته لوکل چیپټر باندې دوی زه راوستمه چې ایز چیپټر چیرمین د انسټیټیوټ اف آرکیټیکټس پاکستان هغې ځای نه پس بیا انسټیټیوټ اف آرکیټیکټس پاکستان درې کاله ما هیډ کړي نو ما جي ډېر سیزونه هغه وخت کې زموږ انټرنیشنل یو څو کنیکشنز دي دغه پاکستان نور ملکونو سره نو هغې کې ارګنایزیشن جي آرکیشیا هغې وخت کې پکې 18 ملکونه آرکیشیا داسې دی چې پاکستان ویسټرن موسٹ ملک دی آرکیشیا کې ایسټرن موسٹ بشي جي جاپان بشي کوریا بشي ناردرن موسٹ بشي چین بشي جي او دغه بشي منګولیا بشي او سدرن موسٹ به انډونیزیا دس از آلموسټ آل اف ایشیا کنه جي نو 18 ملکونه پکې هغه وخت شامل وو بس دغه زموږ به هم پکې تلو هغه کال کې یو ځل فنکشن دا وی پکې ده نو چې کوم ملک پکې ده نو هلته به موږ هم لاړو
No, it is a very good opportunity to meet other people, other architects or ډېر لایق خلک او ډېر قابل خلکو سره ملاقات. هلته چې ما هغوی سره انټراکشن کوو نو د هغوی یو څو ایریاز کې ایجوکیشن باندې، سوشل ریسپانسبیلیټي باندې، آرکیټیکچرل پریکټس باندې، دې باندې مختلف کمیټیز وو. نو موږ دلته څه چلو که چې زموږ هغه وخت کې د دې سیز مشره وه ټان پیینګ چې هغه ډېر شي از ا ویری ویل ډیکوریټډ لیډي فرام جاپنیز نه جي دغه نه ده د ملیشیا کې. ملیشیا اوکې. ان فیکټ یو ځل د ملیشیا د دوی هغه فنکشن کېده، دغه بلډینګ د دوی افتتاح کېده، نو 18 د هغوی لیډرز ولاړو چې د هغه کې چې کوم کنسټرکشن پروفیشن کې، او دا واحد لیډي هلته ولاړه وه. نو هغې ته ما دا وویل، ما دا دس از امیزینګ چې دا تاسو دومره دغه کې، او د هغه باچا راغلی و، د ملیشیا باچا راغلی هلته. نو کې I was very lucky. I got an opportunity to sit with him, to talk with him, to break bread with him. نو هغه ډېر ښه، هغه ما ته ویل چې زه خو پاکستان ته هم راغلی یم، چې زه ځوان وم، زه ګاډی مې ډرایو کوم، نو تھرو انډیا د هغلته نه ګاډی ملته راوستې وه، هلته نه ګاډی د ما سره ریسنګ کار وم، او زه راغلم لاهور کې یو سکول و هلته. نو ما وی چې دا به ضرور ایچسن کالج وي، هلته زما کزنز هم وو. نو ما وی چې دغه به ایچسن کالج وشي، ستاسو کزنز هم پکې وو، نو دس مست بي چیفز کالج که نه دي. نو ډېر هغه خبرې ډېر انټرسټینګ. او د خلکو سره دغه ایکسپیرینس تاسو دا جی ټول خلکو سره راوړه او ډېر ښه ایکسپیرینسز وشو چې دغه وشو. مونږ دلته پاکستان کې ډېر ایونټس وکړل دوی سره د مختلف چې کوم دا کمیټیز وو، په دې باندې آی واز هیډینګ پاکستان. نو ما هغوی ته مې وایي چې تاسو که کول غواړئ نو مونږ یو ایجوکیشن باندې دلته کول غواړو، راوند ټیبل که نه، او ګرین او سسټینیبلټي باندې کول غواړو. نو هغې ما ته ویل چې به سره درېیم ته دا که سوشل ریسپانسبیلیټي مو کوې، نو ما ویل چې کار خو هماغه به وي که نه جي، چې کار کوې نو هماغه به فنکشن باندې هماغه به راغی. نو مونږ چې دا پروسس شروع کړو نو somehow this activity that we started of round tables هغه ما ځکه د هغوی سره شروع کړی، ما دوی ته ویل چې مونږ کال په کال ملاویږو، کسان کله بدل شوي نو هغه زیرو نه خبره شروع کېږي. بالکل. نو هغې ما ته ویل چې دا خو ډېر ښه آیډیا. نو زما په وجه باندې دا راوند ټیبل د کانسپټ شروع شو په دغه کې، په ارکیشیا کې. اوکې ډېر ښه. نو ما به جي دلته اسلام آباد کلب به ما بوک کړ، نو دا کسان دپاره به اوسېدو ځای مو دغه به مو ما به غږ چاته نه کو، چې کله به دوی لاړل بیا به مونږ اخبار کې ورکړو، ځکه چې سیکیورټي وایز که نه خو ډېر ښه دغه وشو. نو مونږ دا ډېر ایونټس چې دلته وشو، نو somehow one of those events چې هلته ډېر انټرسټینګ ما ته خبره شو. بالکل دا په دې خبره باندې زه پوه نه شوم هغه وخت کې. مونږ نیپال کې زلزله راغلی وه جي، او زمونږ فرینډس کې چا مشرانو کې چا هلته نیپالیز چې هغوی لږ ګیله وکړه. ما یې مونږ خو تاسو له پیسې هم جمع کړې وې، څه کړې وې، څه کړې. نو هغوی زمونږ هغوی حکومت هم زمونږ په شان دی چې که دغه شي نو ټول پرایم منسټر دغه ته لاړ شي یا پریزیډنټ دغه ته هغه چې څومره پیسې جمع شوي هغه یو فنډ ته لاړ شي، بیا د هغې فنډ چاته پته نه لګي که نه. نو هغه د هغې ځای آرکیټیکټس نیپال کې دا چل کو چې دې وانټډ ټو شو ا بیټر وے، د هغوی چې کوم هیریټیج بلډینګز دي او د هغې چې یو فرش سټارټ هغوی ته میلاو شو، نو هغوی چې موږ یو ښه طریقه وښایو. شیرپاو صاحب ستاسو خبرې دومره خوندورې دي او دا ستاسو خبرې نه ستاسو ایکسپیرینسز دي چې هغه زموږ دپاره او زموږ د نوي کول لپاره چې کوم ځوانان دي د زده کولو دپاره هم پکې ډېر څه دي، د موټیویټ کېدو دپاره هم پکې ډېر څه دي. ما داسې ښکاري چې موږ به تاسو له یو ځل بیا تکلیف درکوو چې تاسو به د ایکسپیرینس باندې موږ خبرې وکړو او موږ د لیدونکو سره هغه شیر کړو. ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ځکه چې زما ډېر سوالونه پاتې شو، هغه دا دی چې زموږ نوي هلکان چې اوس سبق وایي که نه، هغه به تاسو کتلي، د هغې باره کې ما سره یو لیست د کوېسچنز و چې زموږ سټوډنټس څنګه تاسو ته ښکاري، څنګه کولی شو چې ستاسو غوندې نور هم موږ آرکیټیکټ چې کوم دي هغه ولر کړو. نو دا ډېر پښتنې دي چې زه به له تاسو سره ما کول غوښتل انشاءالله نیکسټ پروګرام کې. کور ودان ډېره زیاته مننه. Thank you. Very kind of you. ډېره مننه. لیدونکو په خیر پښتونخوا کې اوس یوه دمه له دمالو بیا واپس راسانه کیږو هم پښتو یو نوی سره. ستړي مشئ، په خیر رالئ په خیر پښتونخوا ته. د پروګرام په شروع کې ما تاسو ته ویلي وو چې په دې خپرونه کې نن په دې ورځ کې دا چې موږ په خیر پښتونخوا کې انټرټینمنټ وي، خو موږ داسې میلمانه هم راغواړو چې یو خو اپریسیشن پکار دی داسې خلکو دپاره چې هغه ژوند یوازې د ځان دپاره نه، د نورو خلکو یا د ټولنې دپاره هم تېروي او
سناسه هغه خپل کردار هغه کې ادا کوي او بل خبره ده چې موږ او تاسو موټیویټ شو دي خیر ښېګړې او ښه کارونو لپاره د خیر ښېګړې کار صرف دا نه دی چې تاسو چا سره هیلپ وکړئ تاسو په خپله څومره ښه او څومره فایدهمن انسان او شخصیت یې ټولنې لپاره دا هم ډېره غټه ښېګړه ده د دې سوسایټي او د دې ټولنې لپاره ما سره داسې یو ځوان هلک او جینۍ په دې خپرونه کې ناست دي چې هغه چې د سوشل اکټیویسټ لیلا او ما سره موټیویشن سپیکر سهیل صدیقي دا دواړه میلمانه دي ستړي مشئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام نو اوس دا چل چې مشر څوک دی چې دا هغې سره بیا خبره وکړه اوس راته وایي چې بیا راته نه وایي چې نه زه مشر وم او زه دا ډېر خطرناک کوېسچن که نه او تاسو چې خبره اول چا سره سهیل سره شروع وکړو که لیلا سره هغه خو داسې پته جینکۍ همیشه وړې وي وړې وي او ښه نو سهیل څنګه تاسو ښه یې الله کرم دی تاسو ښه ټیک الله کرم دی بالکل ټیک ټاک دواړو تعلق ته پېښور سره دی زما تعلق بیسیکلی د لوور دیر سره دی او جی او بس د 12 کال نه پېښور کې ایجوکیشن بیا خپل اکټیویټیز بیا ټول هغه پریکټیکل لایف ټول پېښور کې او تاسو نو دواړو د پېښور یونیورسيټي نه سبق ویللی که د ایم ساینسز نه صحیح نو اوس دا راته وایي چې اول سهیل تاسو د پوسټ کوم چې تاسو د دیر سره تعلق صحیح ده او بیا کله چې مونږ د دې شاوخوا د هغه ځایونه داسې ورته وایي چې لکه هغه د ښار نه لرې دي که نه نو د هغه ځای د سوسایټي یا د هغه ځای د خلکو سوچ فکر د ژوند طرز یو بل شان دي که نه کله چې هغه ښار ته راځي نو هغه د ښار خلک هم هغه اکسپټ کولو کې او دا کس چې په خپله د ښار د لایف اکسپټ کې لږ ټایم پکې لګېږي صحیح ده نو که تا راته لږ دا ووایې چې ستا وړوکوالی څنګه تیر شوی او بیا چې ته کله پېښور ته راغې نو دغه ستا د ایډجسټمنټ څنګه وشو د پېښور ښار سره په وړوکوالي نه د سکول ټایم نه به کور نه به وی چې د مشروالي خوښوي لیډرشپ یې خوښوي نو په سکول کې د نرسري نه والا تر د 9-10 کلاس پورې پروکټر مونیټر اسمبلی دا ټوله به ما لیډ کول هغه ټایم نه خو یس بالکل یو سوچ و زما چې زه به بهر ځمه او داسې سټوریز به م کته اخبار کې به م کته نو زه به یو خپل لایف د نوي سرې نه شروع کوم خو اول به ځان بدلوم بیا به خلک بدلوم یو سوچ و یو ویژن و خو هغه ویژن د 15 کالو نو هغه ویژن د پاره چې کوم دی نو بیا الحمدلله د هغه ټایم نه را روانو آرام سره سکولینګ د هلته نه وشو او بیا کالج چې کوم دی نو موږ د پېښور نه پېښور پبلیک سکول نه سټارټ کړو نو بس دا ځای نه زما بیا اکټیویټیز هم سټارټ شو د خودي سے خدا تک والا سفر هم دغه ځای نه سټارټ نو څنګه مې چې وایي چې لکه دا اکسپټنس چې کوم دی د نوي ښار او د ښار د نوي د خلکو څه هارډلز چې اول ځل کې راغلې ځکه چې لکه فار ایگزامپل ما یو څو کاله په اسلام آباد کې تیر کړل نو کله چې زه کراچۍ ته لاړم نو هغه بس بیخي هغه درنه ګانو ښار که نه تیز او دغه هلته چې واپس اسلام آباد ته راتلم نو ما دپاره ما وي مړه اسلام آباد خو سم مړ دی خاموش دا دي کې اوس دلته عادت شو نو داسې چې تاسو پېښور ته راغئ نو ایډجسټ کولو کې څه پرابلم و داسې اوله خو د خلکو رهن سهن زه د یو کلي هلک وم او ایون هغه جینز او شرټ په هم چې ما چونو لږ کلر کمبینیشن او دغه حساب کتاب نو څو ځله په کلاس کې هم په ټانټ ملاو شوی دی داسې د ملګرو نه هم ته دا نه دا کلر دا نه هغه کلر ارزان جینز والا ګران جینز والا ډېرې خبرې وي که نه هغه سټیبلیټي خبرې راشي دا نو ډېره ګرانه وه سم ټایم ډیسرټ به هم شو چې دلته به موږ ژوند څنګه تېرو دا به څنګه کوو او نن هغه ټایم دی چې سهیل صدیقي کې بي کې یادېږي الحمدلله بالکل ډېر ښه نو لیلا خو خاص ته پېښور ده بالکل که نه نو لیلا تاسو د پېښور ښار خلک ولې داسې کوئ زمونږ نوي راغلي خلکو سره ټف ټایم ولې ورکوي پرسنلی ما خو ورته نه دی ورکړی ټف ټایم هغې له خو ما ښه ټایم ورکړی دی نه ځکه نن داسې دی نو ته راته ووایه لیلا جانې چې ستا ماشومتوب څنګه تېر شوی سکول کې زه خو چې دی ډېره یو شای او دغه سټوډنټ وم لکه دومره خاموشه سټوډنټ وم او هغه خو وم پړاکو وم ډېره زیاته هغه وم خو دا ده چې شای وم لکه داسې نه و چې په سکرین یا داسې دی دغه وم دومره به نه راتلم بیا ته دی خو بیا چې میټریک نه پس دغه شو بیا دا ده چې ماشاءالله فیملی کې هم ټول ایجوکیټډ دي نو سسټرز به سپورټ کولم ای به چې نه مطلب اوس په اکټیو کېږي اوس په دغه کېږي نو دا شیز ته دا ته چې بیا مطلب سورونه خويندې تاسو ماشاءالله ما سره زما موږ 5 سسټرز یو او دوه وروریان دي زما او سهیل تاسو زما سره څلور وروڼه او یو خورې ښه نو تاسو مشر
کشرې کشرې زه د ټولو کشر یم خطا ټول کشرې اوکې موږ ټول نه کشرې دا ځکه دوه کشران یا راوځي شوي دي واو نو چې د دې کشران ماشاءالله دونه لایق او دونه سوچ فکر لرونکي نو تاسو مشرانو بیا ماشاءالله څنګه ښي ښه نو اوس دا راته وایي چې سوشل ورک چې دی دا د لیلا د وړوکوالي نه د سکول له ټایم نه سوچ وو کنه چې څنګه تا وی چې ما میټریک ایگزام ورکړو نو ماته بیا خویندې وي چې ته بلګې اکټیو کیږي نو د هغې د وجې نه ستاسو سوچ دې طرف ته راغو که دې زه چې کله ما بی ایس پېښور یونیورسټي نه کړی دی نو هلته نه چې وم نو بیا زما چې د پروفیشن لایف چې دا کم پریکټیکل لایف دی نو هغه زما 2012 نه سٹارټ شوی نو هغې نه مخکې چې بیا ما خپل لږ سراونډینګ کې کتل زموږ ډفرنٹ اکټیویټیز وغیره کېدل دغه کول نو هغې شي زه لږ موټیویټ کولم چې لکه دا شي موږ ته هم سکول پکار دی که نه چې موږ دومره ایجوکیشن او دونه هر څه کوو نو موږ ته لږ د خلکو هم سوچ پکار دی د ځان هم لږ په ځان هم فوکس کړه نو هغه ټایم کې بیا دا ده چې لږ په ځان اول فوکس وکړو لږ ځان دغه کړو چې مای چې د بل لپاره کوی نه پهله لږ ځان چینج کول پکار دی نو هغې نه بس بیا ما پېښور یونیورسټي ټایم نه دا اول سوشل ورک څه اکټیویټي وه څه شی هم کړي وو که دا راته لږ وایي هغې چې دی مونږ چې دی زموږ چې کوم ارګنایزیشن دی یوت سپیرټ ارګنایزیشن نو هغې کې زه دې سره چې کوم پروجیکټ کې وغیره کوم نو هغه مونږ وومن ایجوکیشن باندې هغې کار کولو نو هغې نه مونږ کار سټارټ کړی ما داسې دغه سټارټ کړی او بیا داسې مخکې او داسې دغه کېده نو دا راته وایي چې لکه تاسو ولې دا کار شروع کو او سوچ کوم سو او هغه څه چې ستاسو سوچ او ګول هغه م اچیو کا دا خبره زه بار بار کوم په هر ځای کې کوم چې اولنۍ چې راله نو ما داسې ځوانان به وي چې هغه د پیسو د وجې نه سبق نشي ویلی داسې ځوانان به وي چې هغه د پیسو د وجې نه یو ځای نه ریجکټ کېږي اپورچونیټیز ورته نشته پلیټفارم ورته نشته او بیا داسې خلک دی چې څوک په هسپتالونو کې پراته دي پیسې ورسره نشته داسې خلک دی چې چا په کور کې راشن نشته به دا یو سوچ و د 2013 نه مو سټارټ کو موټیویټ یې کړو اول یې داسې وړې وړې اکټیویټیز به هم کوله نو هغه به چې کله ځي د شپې سملاستو نو تاسو یو خبره ډېره اورېدلي خو ایکسپیرینس کړې به ومي تاسو یو دلته یو سیټسفیکشن یو کلیک وشي د هغې دپاره بس هغې مزه راکړه او د هغې سره سره بس هغه سوشل ورک مونږ روان کو آلدو ځان مو فاینانشل سټیبل کو خپل کمپنیز رن کول خپل هغه حساب بیل روانو ورسره سره د سی اس آر اکټیویټیز بیل روانو نو سنس 2013 تر اوسه پورې هم په هغه سیکوینس کې روان دی او الحمدلله ډېر په زورو شو سره روان دی ډېر ښه اوس دغه چې سوشل ورک دپاره ظاهره خبره چې اول خپل سړي ځان سټیبل کړي نو بیا د بل هیلپ کولی شي ځکه چې هغه جهاز کې کړي نو هغه اکسیجن ماسک به اول خپله چې بیا به بل که نه نو هغه ډېر زیات امپورټنټ دی نو اوس دا راته وایي چې تاسو ویلي چې موږ 2013 نه دا سفر شروع کړو نو که لږ دا راته وایي چې 2013 تا شروع اول ټارګټ تاسو سو لکه تاسو هیلث مو ویل ایجوکیشن مو ویل صحیح ده بالکل او فیډ نو دا څنګه شروع کو کدا راته څنګه پروګرام هم جوړ کو او څنګه دا بیا مخ یو وړو کې شان ایونت شو دی ایم ساينسز کې او خې یونیورسيټي ډېره مشهور یونیورسيټي ده نو مونږ د ملګرو یو ټولنه جوړ کړه چې وای ناٹ چې په دې کې را کم سامان پاتې کیږي دا خوراک پاتې کیږي نو وای ناٹ چې دا مونږ بهر د غریبانو ته ورکو نو مونږ د فود پریزرویشن کمپاین یو نیم ولور کو سټالونو باندې ګرځېدو څوک پکې راته غوسم شو مونږ چې دا فالتو کانه مونږ لرا کوي کوم چې فود فیسټیوالز وی نو هغه نه خلک ډیر والی بیا ډیر والی نو مونږ په خپل لاړو هغه د پلاستیک هغه لوخي مراوړه کم چې ډیسپوزیبل او تقریبا وسم راته یاد دي 270 پیکس مراوړه او ډاکټر سہیل یونس څنګه سره نو هغه مونږ لیډ کړو هغه ټول خوراکونه مونږ را بند کړه او مونږ وی چې دا مونږ انسان ته رسو غریب ته نه انسان ته بعض خلک مونږ دا وایي دا پوډري دی دا پرې دا رزق خټول د بکار دی او دا معذور دی دا پوډري لمور کو د لور کو مونږ دا ونه کړه مونږ ټول چې سونه هم دی په لار باندې مونږ غول ور کړه هغه ټیم کې یو خبره یو پوډري وکړه وای تاسو په شانوم خلک شته مطلب چې مال چارو مونږ سره ناس روټیم خوړل نو د اغه نه مونږ سٹارټ واغښتو یو وړو کې پیکس نه د وړو کې ډیسټریبیوشن الحمدلله نن په غټه غمانه نو دا اولن اکټیویټي نو اوس په کوم لیول باندې کار کوي اوس په دې لیول باندې کار کوي چې الحمدلله پر یې مونږ 2 میلیون پورې ډونیشنز کو د 2 نواله 3 میلیونز پورې او په هاسپټلز کې هغه مریضان چې هغه باندې 1 نواله 2 میلیون پورې پیسې لګي په 1 ویک کې هغه ډونیشن کیږي هغه باندې واپس لګي پر رمضان پریویس ډرایو نور خبره ونه کو د رمضان پریویس ډرایو خبره
خبره وکړو د تقریبا 1.3 میلیون موږ صرف لکه فیډ د دیر په علاقه کې او د بیا په خپل ځګونو کې چې کوم ولنټیرز دي نو هغه موږ ډیسټریبیوشن وکړو دا صرف د فیډ خبره کوو بیا د سره د هیلث او دا بیل روان یو خلک زکاتونه راکوي خلک ټرست کوي ځکه چې الته لګي په صحیح ځای باندې تاسو د ټرست خبرو کو زه بدیلم راځم چې لیک اوس د هیلث حواله سره تاسو کړی دی خلک تاسو سره څنګه رابطه کوي خولدار ته وایي چې د ټرست ډیره خبره ځکه د کله چې د روجي میا شازي غینه مخ کې مو دا غینه لوم ډیر تنظیمونه د جوړ شوی دي ټول خلک دا وایي چې من کار کو او ډیر خلک بهر نه چې کوم دی غي پیسې را لګي ځکه زمون خلک خو ډیر مهربان زړونه لري کنه چې لګ دغه ګناغه خپل وس مطابق خامخا هل کوي کله کله داسې شي چې پیسې صحیح ځای کې نه لګي نو تاسو د خلکو ټرست ساتلو د پاره یا څنګه ساتل د کاغه مونږ ته وایي جی پلیز ټرست دای موږ داسې کې چې موږ سکو هغه موږ هغه شی صحیح ته باقاعده زموږ خو خایو ایت کنه چې دا شیز دی دا شیز موږ داسې کو او زموږ هغه باقاعده پیج او دغه دی نو هغه چې کوم لکه اوس چې څنګه موږ رمضان کې دا دغه کولو ډونیشن وغیرہ نو چې هغه موږ سمر راشن وغیرہ غشتو سکم چې به موږ مطلب زموږ پهلنې اشره چې کوم دغه هغه موږ کولو نو هغه به باقاعده زموږ هر شیز پروپر شیر کیدو چې چاله تل دی وسونه مرکړي هغه دغه به چې کوم ځای ته به دی باقاعده تلل نو هغې کې به موسټلی دی خپل تلل نو هغه به دی باقاعده هغه شیز دغه کولو کته به بیا به هغه شیز ریکارډ کېدو هغه ټول به شو کېدو لکه موږ چې څنګه ولنټیر هم کار کوي نو هغې هم موږ ته وایي چې تاسو خپل ایریا کې کوئ دا لکه بعض خلک وایي چې دا هغه لکه دغه کې راځي راکاري کې راځي چې تپوس له وزیر اتلم دی تپوس له وزیر اتلم راکېږي خو د سهیل د دې یو ښه خبره ده چې په ښه کار کې ته ریاکاري کې هغه ستانه ده ته بل کس موټیویټ کوي ته بل کس دغه کوي چې آیا تاسو هم دا ښه کار کول پکار دي چې زه داسې کوم او بل کسې ګوري مې بي دغه په ماینډ کې وي خو هغه کولی نشي نو هغه ماته ګوري هغه موټیویټ کیږي هغه به هم داسې سیس کار هغه کنه وایي اعمالو دارمدار په نیتونو باندې دی کنه ته کوم منظم کې او ته پاسېږي او ته منځ کې کوستا په نیت کې دار چې دا منځ زکه کوم چې فلانه خان متاثر کوي یا فلانه کس وی چیرې دا خو ډیر ښه جنې ده یا دا ډیر خالق دی نو هغه زین سٹارټ کیږي او کته خیرات عمر کته چا سره هیلپ هم کې دا هغه سوی دکھاوی د پاره کې خودل د پاره کې نو خو بیا ټول ژوند کې مدازي خو نیت مهمه ده ځکه چې نیت کتل بالکل هغه یا مالو کدار مدار نیت په نو دا کشي زغه دي او چې بل چې مونږ خپل دغه کې څومره ښه کار کو نو هغه زموږ غټ پیو هغه زموږ واړه وي هغه مونږ ګوري نه دا شیز موټیویټ کیږي لکه ډیر کسان داسې دي چې مونږ وکړو د کیږو لکه تاسو وي بهر نه زموږ خلک موسلی کیږي نو زما فیملی والا موسلی بهر دي هغه چې کلم کوي هغه بس وي نه دي ته سویل ته زموږ سویل باندې ټرست دی موږ په سویل صحیح ځای باندې پیسې لګای نو ګوره خبره ټوله د اعتباري کنه او کوم دې پوری چې لکه دې زیم کنه کله کله ز خپل ستوریز ورکوم نو سو کوئی چې دا ولی د فجر باره کې سټونز وته مې چې ځنی خلک دا ایکسپټ کولی نه غواړي چې څوک په ټي وي کې کار کوي یا څوک فیلډ کې کار کوي هغه دی یو پوزټیو خپل ځکه چې موږ د سوشل میډیا خلک یو نو ته پیج څه د پاره جوړې ته اکاونټ څه د پاره لري کته سلیبریټي یا ته په هر فیلډ کې کار کوي د لپاره چې ته خپل کړنی یا د 24 اور چې تا کوم اکټیویټیز دغه ورکي نو که زه سټوډیو کې ناسم پکچر ورکوم نو که زه په مصلا ناسم زه پکچر والی ورنکم ما سره سوسو زلداس چې ما ته ډی ام راغلی دي چیرې زه هغه باندې بیا سکرین شاټ اغسته دي او هغه زه ویم چې ریلی ما یو ورځ یو ډی ام ماته شو چیرې زه یو غلط کار راتلم خو هغه چې کې بهر اکاس وای ما چې کته استا سټوري چې ته ناسته مصلا باندې زه الیکم کنه فجر ټایم کنه نو هغه وی چې ما کوته نو زه واپس راغم ما مونږ وکم ماشاءالله سید اوس مزاکس نه پیژنم چې څوک دغه خدا دغه د سهیل خبره چې تاسو وکړه لګنه چې لکه دا د نیتونو خبره ده او د اعمالو دارمدار په نیتونو باندې نو هغه ما خیال چې او مونږ خپل ښه کارونه وکړو خدای ته وی پریدو سو ځکه مونږ ټول ته نشته پد چې هغه څوک بخي او ججمنټل دی هغه وی چې چا برکا چولې دا او چا ګیره د بس د دی الله سره کنیکشن دی د نور چا ورنه الله سره کنیکشن نه زه دا خبره کوم چې ما زکه وی غنه چې ځان د پاره ژوند کول لیلا ډیر آسان کار دی د بل د پاره ژوند کول سلفلس کېدل ډیر ګران کار دی ځکه د انسان خواهشات تمري زما یادېږي مونږ چې یو سیس پیدا کو نو مونږ یې کدا سیس راشي نو بیا وزټی کې ماغه چې راشي بیا زمونږ نور د انسان فطرت ته خو په دې فطرت باندې دا چې کوم دې کنټرول راوستل او د بل چا د پاره هغه ټایم او هغه وقف کول دا ګران کار دی بیا ځوانان چې نو ظاهره خبره د داغي خواهشات او د غنورم زیاتی اوس واپس دی خبر راځم چې دا
موټیویشن سپیکر څنګه جوړ شوې او ولې جوړ شوې او څنګه شروع کو او څنګه زه خپل چې څنګه تاسو خبرو کړه چې لیلا خبرو کړه زه همیشه به دې خبره کوم چې ججمنټل کېږم ما په لوپټه جنای مدغه کوي او دغه څه په کلین شو زه په خپل جی حافظ قرآن یم او دا غي سره سره چې کوم نه نو ما لک ریډینګ مکو ډیر زیات ریډینګ ما مکو نو هغه خودي سے خدا تک څنګه ما پاول کې وې د سره الله سره لګ دا کنیکشن والا په الله باندې د بیلیف والا اول کې لګ ایکسپټنس لګ ګرانی څنګه چې تبلیغ والا وایي کنه چې بار بار وای نو زړه به ایکسپټ کی بس هغه ریډینګ ما صرف ویلو تراويستو نور میس نه وکړي بس سپیکینګ مې کو نو پاغي کې بس ما به زیات وی چې رضوانان ته د انټرپرینورشپ خبره پرې دی د انجینرینګ خبره پرې دی د میډیکل خبره پرې دی اول خو دې ځانو پیژنې کنه ځکه چې په قران کې کلیرلی منشن دی کنه الله پاک کوئی چې I do not change the situation of a nation until and they change yourselves ځان چینج کړئ ولا ټیک دا او چین ولې د انسان د ژوندۍ راز څه کوم دی خودي هغه چې تاسو راز تاسو دن نه دی زما راز زما دن نه دی نو خودي به پیژنو نو بس په دې خبره سٹارټ کړي خلکو خو خول شروع کړه او بس بیا کراچۍ بلوچستان سند پورې بس ګرځیدو وسوم ګرځو رواني وسره نو دغه د خودي والا خبره ده چې اول ځانو پیژنې دغه نه بعد بیا رازو انټرپرینورشپ ته دغه نه بعد برازو بیا خپل ډیسپلینز ته نو بس دا هغه مطلب دن هغه سپارک او ریډینګ بس هغه روان نو دا څنګه کوي خلک سو غواړي چې موټیویشنل غب تاسو سره سیشنز واخلي نه اغي بیا څه بالکل ډیفرنٹ یونیورسيټیز کانټیکټ کوي کارپوریټ کانټیکټ کوي او دا زموږ یو خپل کمپنی دا ینګ لیډ وینچر کیمپ پرایویټ لیمیټډ په نیم سره YLC هغه ټوریزم کمپنی دا موږ د ټوریزم کارپوریشن سره کار کوو باقي د انټرنیشنل ارګنایزیشن سره کار کوو زموږ په کال کې 2 ایونټس وي ان شاء الله شرط انوایټ کوم کو ضرور نو هغه کې ټول پاکستان نه خلک راځي کمیونټیز کارپوریټ سټوډنټس سوسایټیز نو زموږ یو سپیسیفیک مقدار وي 80 کسان موږ التبوزو ریزیډنشل لیډرشپ کانفرنسز ورکو نو دا زموږ شپږ کیمپس شو روان دي انټرنیشنل ان شاء الله ټرکی ته پلان خو ډیو ټو کوډا کینسل شو نو دغه نه بس څنګه تاسو سوشل میډیا زه د ډیټ ټایم نه تاسو پیژنم سوشل میډیا نو د سه مونږ خو خیر لا هغه نشته خو بیا هم خلک د سوشل میډیا نه پیژني یونیورسيټیز کانټیکټ کی کارپوریټ کانټیکټ کی نو بس کله تاسو بیا زی التکی اغه ته او باقاعده اکارډینګ ټو ټاپک هم کو په لیډرشپ باندې د سه په ډیفرنٹ ټاپکس باندې نو ټریننګز ورکو موټیویشنل ډیر ضروری دي ځکه چې زمونږ ځوانان چې دی هغه تاسو خبره چې انجینیر ډاکټر یا کاغي هغه سي مارکس وانلی یاغي کامیاب نشي دونه نمبر یې ونه شي هغه ډی موټیویټ شي یو کم ځنه موټیویشن ډیر ضروری دی سټوډنټس لپاره خدار ته اوس بلګ دی خبره چې تاسو دواړو ملاقات څنګه وشو د یونیورسيټي نم یو بل پیژندل کنه د کار په دوران کې یو بل پیژندل دا کوم ضروری ده دا به دا وکی ها صحیح ده لیلا تاسو کې ډیره خسته سټوري کوي ها او کنه موټیویټ سپیکر خدای دی کنه نو بس جی راوته ما د کلاس نه روانو ما د ایم ساينس د ډیسټینکشن هولډر یم نو د کلاس سی ار مو ما نو ټیچرانو بل ایگزیکټرس کو چې قابل له نو روانم د کلاس نه بعد ایونینګ کلاسز وو اوس بهر یو فیمیل را پسې چې ایکسکیوز می سر نو مای جی وای زما یو فرند او هغه فرند شوی دا او تاسو لګرا شو دا غي سره چې کوم نو مطلب لګ ټایم دغه وکي نو چې زه رالم د دیو باندې داسې شیورینګ سٹارټ او بی پی ډاون شو پریزنټیشن یو جی څنګه چې وی شای وا نو بس التنا کتلی مینو جی مکمل تیار وا دا ز بالکل اوپن ویم کیمرې مخه ته نو کتلی مینو ابل فرند وسره وا نو بس ما یو 10 منټه خبرې وکړې او دا دونه موټیویټ چې تاسو سره دې بس په دې سره ټول عمر تیرو نو بیا بس سبا له سلام وکړو او چې سن ماته پته نو چې دا غو د نو ما وعلیکم السلام وای زه هغه ما کوم چې بیګا تاسو ما سره خبرې کړې اوکې انداز تاسو یو بل پیژنئ بس پزین کې خو خاکه جوړي بس هغه جوړه ډیر ښه تاسو قسمتونه د خکی او تاسو واده مخدای خپ درز دروز باندې وکړي ان شاء الله وګورو خوشاله اوسئ ډیر زیات مننه چې تاسو را لې پروګرام نه ثانک یو سو مچ جی ثانک یو لیدونکو موږ سره په خیر پختونخوا کې اوس یو دمره د مالو بیا واپس راستانه کیږو هم پښتون یو نوې سفر نو دا زموږ نن په خیر پښتونخوا او یقینا تاسو به خوښ شوي لیدونکو زه همیشه که تاسو یاد کنه پروګرام اخر کې یو خبره کوم چې سټے پوزټیو سټے هپی کنه نو زه څه کوم چې دا پوزټیویټي چې دا نو هغه زما په نس چې کله ما هغه د چې تاسو سوچ
او تاسو ژوند کې کړنې چې کوم دي هغه پوزټیو وکړئ د سوچ څنګه پوزټیو وکړئ موږ چېرته کې زو سو ګورو یا څوک څه کار کوي یا څوک روان دي یا څوک څه خبره کوي یا چا څه لباس اغوستی دی یا څوک څنګه خاندي نو موږ پکار ده چې هغه جج کو یا د هغې قضاوت وکړو نو مقصد مې د سټې پوزټیو دا دی چې تاسو وګورئ نو په دې دی چې تاسو ځان ته څه نیګیټیو تھاټ راشي څه منفي سوچ راشي پکار ده چې یو پوزټیو سوچ راشي ښه بله خبره دا ده چې اکثره نه داسې یو خبره ته کوم که نه لکه یو کس دی هغه روزانه راځي او هغه تاسو ته سلام کوي یا تاسو آفس کې یا تاسو کور کې یا تاسو یونیورسټي کې کالج کې همیشه سلام کوي کله داسې کېږي هغه تاسو ته سلام ونه کړي یا وکړي تاسو نو تاسو چې د نن ما ته سلام ونه کړو یا ما سلام وکړو نو د ما له جواب صحیح رانه کړو نو موږ څه وایو دا دې کې ایټیټیوډ دی نه دې زه اګنور کړم نه کله کله داسې خو پته درکنه وایي په یو حال خو صرف خدای نو کله کله داسې کېږي چې انسان څه پرابلم کې څه خبرې یا سلام وکړي تی وانه ورې یا هغه کله کله داسې کېږي د سترګو مخ ته د څوک تیر شو تا ته پته هم نه یا ته څه وګورې خو ستا چونکې هغه مایند دی اپسنټ نو تا ته پته نه نو پکار دی چې زړونه غټ وساتو څوک جج کوو نه او پوزټیو اوسئ او دا فیل کو چې کېدای شي دا کس ورشو تپوس وکړو چې تاسو خو بس پرابلم نه یا څه خبره خو نشته یا ته ټیک خو یې که نه نو دې سره پوزیټیویټي چې کوم دی ستاسو چارپیچل هر طرف ته چې دی هغه به پیلاویږي او د هغې د ټول نه غټه فایده هم تاسو ته پخپله ده ستاسو ذهن به سکون وي ستاسو زړه به سکون وي ستاسو روح چې دی هغه به خوشحاله نو لیدونکو همدې پوزټیو یو خبرې سره تاسو نه یو پوزټیو ګډ بای الله مه په لوی الله مو سپارم هم پښتو وایي یو نوی سفر د الله پامان